الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. نو دې سرنګې په دې مسما سره په دې اسم سره आवाज کوي. نو دا غي جواب دی چې دا حکم خو د انسانانو لپاره دی او دې او ملکو دې دا حکم نه بهر ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. یا بعض علما وایي چې دا د دې آیات د راتګ نه مخکې واقعه. بعض علما وایي چې دې کې ارمانه وصفي مراد ده. څه کنه هغه ذات چې ډېر ستایل لري ډېر صفات دغه بیانې. مل اسلام څه ته وایي؟ د اسلام هغه ټکټې هغه نخې یا ارکان ورته بیان کړه. نبی فرمایل چې شهادت ان لا اله الا الله واني رسول الله بجبل واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. د دې چې تعلق موږ وایو چې انقياد ظاهري عبارت د چا نه دی؟ د اسلام نه دی. دا ټول د ظاهر د اعضاء او د جوارح سره تعلق ساتي. روجا موز ودف. فقال صدقت آپ نے سچ کہا. وہی حیران جو جماعت پاکا سوال یا دلالت کی پتے باندھے جو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دا تصدیق دلالت کے جتے ہو پوری دے ذکر ہو تصدیق دارت کی توصیق دارت کی مقصود سو تعبیہ قول دا چاو حضرت جبریل علیہ السلام یسألوه و یصدقوه. بیا ورته وایي چې یا محمد مل ایمان صلی الله علیه وسلم ایمان چاته وایي؟ دې کې دا د ایمان شرعي تپوس کوي. نو فرمایي ان تؤمن. او دې کې ان تؤمن نه مراد ایمان لغوي دی چې اصلا په زمانه د جاهلیت کې به مونږ یو اعتراض کو چې اخذ د محدود د اعظم شو پچا کې په حد کې نه نشته. اخذ د محدود په حد کې د محدود په حد کې نشته ځکه چې د ایمان نه مراد ایمان لغوي دی ایمان اصطلاحي نه دی. ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله الى اخره والقدر خيره وشره من الله تعالى. دا تصدیق او یقین کول دا سيزونه په ذهن کې منل چې الله رب العزت شته دا الله رب العزت صفات او دا صفات په هغه باندې زما یقین دي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت دغه کتابونو پر یو بل اخرت حساب او کتاب دې تقدیر دې ټول باندې زما یقین دي. دا هغه تصدیق باطنی شو دا انقیاد باطنی شو چې تعبیر موږ کول شو په چا سره؟ په ایمان سره. بیا ورته دی وایي چې صدقت آپ نے سچ کہا. ہم تعجب کو چې یسألو و یصدقو تپوسم کوي او تصدیق کوي. تپوس دلالت کوي چې دې نه پوهېږي. تصدیق او توثیق دلالت کوي چې دې څه کېږي پوهېږي. ثم قال بیا فرمایل یا رسول الله مل احسان. احسان چاته وایي؟ احسان چاته وایي؟ فرمایي ان تعبد الله احسنت الشيء اقمت الشيء واحكمت الشيء. حسن پیدا کول یو سیس کې حسن راتل یو سیس کې حسن پیدا کول یو سیس کې کمال پیدا کول دې څه وایي؟ دې ته احسان وایي. په دې ایمان کې او په دې اسلام کې به احسان څنګه راځي؟ اخلاص چاته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا اشاره کوي. یو مقام د مشاهده تا بل مقام د مراقبه تا او مقام د مشاهده ارفع ده د مقام د چاله د مراقبه نه. وی ان تعبد الله بندگی کول استاد الله رب العزت. داسې بندگی کول چې دا مشابه وي د هغې بندګۍ سره د هغه عبادت سره چې ته په هغه عبادت کې الله رب العزت ښکاره جارن بارن داسې دي. داسې کیفیت پتا باندې تاری کېدل چې ته عبادت کې او دا کیفیت تاته دا کیفیت دا وي دا کیفیت داسې حالت باندې وي چې گویا کې ته الله رب العزت ذاته مخامخ ولاړ وي. په طور مثال څه شي مخامخ یې ذاته وي
چې کله دا کیفیت په تا باندې طاري شي نو هغه عبادت کې به څنګه وي مزه به پکې وي ګناه مولا چې دلته کې شیخ صاحب ناست او ته به څنګه ناست داسې ټینشن ناست دی ګناه خوځېږي نه ته استاد ناست استاد وي او بالفرض دغه عادت دغه عظمت هغه ته اخوا دیخوا کتلو ته اخوا دیخوا شغل ته تاریخ پرېږدي دا مقام د مشاهدې دی څه معنا مقام د مشاهدې دی چې داسې عبادت کوه داسې عبادت کوه چې ته د زړه په سترګو سره معبود پاک لره ویني دا د مشاهدت دی داسې عبادت کوه چې ته د زړه په سترګو سره مشاهده د معبود پاک کوې او دا سوچ او دا فکر په تا او په ما دومره غالب وي چې ګویا کې په خپلو سترګو سره مونږه مشاهده د معبود پاک کوو چې کله یو بنده د معبود پاک مشاهده په خپلو سترګو کوي نو د هغه عبادت کې به څومره اخلاص وي د هغه په عبادت کې به څومره حلاوت به وي څومره دروند والی وزن به پکې او دا مقام د مشاهدې دی او مقام د مشاهدې ارفع دی د مقام د چا نه د مراقبې نه او که بالفرض دا کیفیت نصیب نه وي نو کم از کم دا کیفیت او دا حالت خود خامخا زمونږ او ستاسې وي چې هلکه دا زه چې سکوم نو په دې باندې زما معبود زما رب مطلع دی زما هر یو عمل الله رب العزت په علم کې دی د هغه په ګرفت کې دی ما سره په دې باندې حساب او کتاب کوي چې دا کیفیت هم زما او تا ته راشي پوه شوې نو ته اوس هلته ناست دی که نه خبرې نه کوي فکر وکړه هلته کیمره کې ښکارو هلته کیمره کې ښکارو نو سړي نیر وي خو نیر نه وي دقه شانتې دغه سوچ او فکر خو ما او تا ته راغی چې الله رب العزت زمون په احوالو باندې مطلع دی هغه خبردار دی نو زمون په عبادت کې به بیا څومره سنجیدګي او صدیقه به پکې پیدا کېږي پوه شوې دا حالت د چا دی د مراقبې دی پوه شوې چې دا په زړه کې دا استحضار کول دا زړه کې دا خبره محسوسول چې الله رب العزت په ما باندې مطلع دی الله رب العزت زما عمل لرا لیدونکی دی الله رب العزت زما عمل لرا لیدونکی دی دا حالت د مراقبې دا حالت د چا دی د مراقبې دا دویم نمبر حالت اول حالت د مشاهدې و او دویم حالت د چا دی د مراقبې دی هغې ته اشاره وکړه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن لم تكن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله دلته چونکې دا حدیث مخکې تېر شوی نه هغه دا خو مشکات کې چې زه وایم لږ کم څه څلور پنځه مخکې لګي که نه خو بس دې کې هو لږ اختصار کوو بیا نه کېږي أن تعبد الله عبادة شبيهة بعبادتك حين تراه دا كأنك دا صفتك دا بارد محسوب أن تعبد الله عبادة شبيهة تا عبادتك ودا الله رب العزت دا عبادت چه مشابه وي دستاد على كيفية دا على حالت دا عبادت سرا فكم حالت كي جد تراه مشاهدة معبود پاک فإن لم تكن فإنك إن لم إلا تراه فإن لم تعامل معاملتك حين تراه فعامل معاملتك حين يراك وبالفرض دا كيفية تباني نرازي چې زه معبود پاک مشاهده کوم نو کم از کم دا کیفیت خود ضرور وي چې الله رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے اس ګوره تا ته استاد ولاړ دی چې چارندام کې نو ته به څنګه چارندام کو به په سلیقه استعمال یې کړو چې هسې نه استاد مونږ نه وي په بیا به دې غیر کو نه هسې نه چې استاد وي ونه وي دا زما دا کیفیت استاد
تناقض نشي ايش د دې تعلق د تصوف سره د دې تعلق د چا سره تصوف سره د تصوف نه ولا عمل وهي حديث جبريل كده او ده حديث جبريل لکه څنګه چې فاتحه شریفه ام القرآن هغه ته کېږي دې ته ام السنه دي ارسس په دې کې راغی ایمان په کې راغی اسلام په کې راغی او دغه په کې راغی څه ورته وایي اخلاص په کې راغی او دا ترتیب من الابناء الى الاعلى اولنه درجه اسلام هغه چې راسخ شي نو دا غي د رسول ته وجه ایمان جوړه مضبوطه د ایمان جوړه چې مضبوطه شي بیا چې اخلاص کوي اوس مخکې یو خبره باندې رشوه چې ولا يعرفه منا احد دا حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ داسې فرمایي چې زمونږ کې یو کس دلته نه پیژني دا د خپل ځان ګمان مطابق خبره یا د خپل مرګونو دا محسوس کړه چې هغه یو بل نه تاسو کولی د دې د هغې په بنیاد باندې دا خبره کوي چې ولا يعرفون دویم په متى الساعه قیامت به کوي ګوره چې دا دستاربندي ده را روانه ده الحمدلله نو دستاربندي چې وشي چې بیا خلک هغه غونډۍ کو نه غونډۍ شامیانې وغیره او ډېر درګاډي ټول طالبان نو ته استادان کړه لاړ شي او زه راځم دواړه یو ځای پاتې او تاسو یې راجولې څوک داسې مونږ ته وایي څوک داسې وایي همونږ کله دغه په وکړي څه ورته کورسۍ مو وکړي کله څه اوس دا ذکر رسول مې کنه اکثر ماسوتان نه ماښام ماسوتان ته زه دی فرمایي اوس د دنیا یو نظام هغه په اخلاص باندې د اسلام د شروع شو په اخلاص باندې وما خلقت الجن والانس ليعبدون دا عبادت کمال درجه ته په اخلاص کې رسي اوس د دنیا د باقي پاتې کېدلو څه ضرورت دی نو حضرت جبريل عليه السلام سوال کوي چې متى الساعه څه قیامت به کله راځي ساعه په معنا د قیامت سره د ساعه بلا شنو فرمایي چې نشته هغه سړی چې داغه د قیامت نه دی هغه سړی چې داغه په باره د قیامت کې سوال کیږي اعلم هو زیاته لرونکي د سائل تفوس کوي زما او د سائل علم برابر دی وي صاحب نحي براته خایا کنه وي غا انت لدل امت ربتها نحي دا چې اما بزیګوي خپل مالکنا خپل سیده کله دې سره دا اشاره ده حقوق الاولاد ته چې نافرمانی حقوق الوالدین ته چې نافرمانی باندې بچو زیاته شي او داسې سلوک او رویه به ورسره ساتي ته به چې دا نوري وینځره ته به چې دا وینځله دا یې مالکنه دا وینځه د خپل بچی یې راوړې خپل مالک یې راوړې نو دا اشاره ده حقوق الوالدين ان تلد الامه ربتها یا ربتها بعض علماء وی دا صفت د نسبتون دا نسبه با دا روح با پیدا کی چې دا روح به د هغې مالکي په دې کې وایي مؤنث او مذکر ټول ته شامل شو ابن او بنت دواړه ته شامل شو بعض علماء وایي چې نه ربتها مراد دا بنت والا فشکی داسې بنتا چې دا به د هغې مالکه نه وي اشاره ده چې د جینۍ دا حد دی نو د مولي صاحب طالب علم د هغه حد وسي هغه مور د ګریبان نه نیسي چې دې د کور نه ورشي او مور ورته دا ورته مخې ته کېږي او دی چې دې دا هماره دارالعلوم کې خېټه خرابه کړې ده ما ته دا هلته ورته دغه وي پلیټ ورته وي هغه ګوره خیال کوي د والدینو پورې عذاب وانه ثلاث دعوات لا شک فيهن درې دعاګانې داسې دي چې د هغې په قبولیت کې شک نشته یو دعا پکې د چاره د والدینو او بعض وایي د دې مقصد دا دی چې د دین د احکامو نه به بېخبري شي بې پروایي وشي د دین احکاماتو ته به التفات خلق نه ورکوي نو بیا یې به شروع کړي د چا د امهات الاولاد حالانکې د امهات الاولاد بیا شرعا جایزه نه ده
نو دا به خرڅېږي تر دې چې هغه خپل بچي ته به واپس راشي هغه به په پیسو باندې واخلي هغه ته به پته نه لګي چې دا مې مور ده ده ته به پته نه لګي او بچي ته به پته نه لګي چې دا مې بچي دی دا زما نه پیدا دی دغې ته اشاره ده حج دویم نفسنا قال وكيل يعني تدل عجم العرب اذا قبل وضاحت دویم توجیه پکې دا عجم نه به عرب کې دي پیښې په دغه څه ورته وي خزب عربي او پلاران به عجمیان مولانا وان ترى الحفاة العراة العالة تبقوا ننګي پیر لخوا والا العراة جمع عاري بربلو العالة غریبانان فقراء رعاء الشاء هغه سرهون کې د ګډو بيزو اجر يتطاولون في البنيان علماء په جنګونو کې ناستي جماعتونه په راځي کوټې په راځي او دوی په لویو محلونو کې ناستي او سبقي فخر بقي په لویو باراتو کې ور زما کاور دا زما محل دين مراد وهي الأعراب وأصحاب البوادي يتطاولون في كثرة الأموال وقول زما غادي تقول زما فلان تقول قال فرماي ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 وهي رسول الله حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه فرماي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سره سموده پس بلو شو ما ته چې تا ته پته لګي هغه صاحب راغلو دا څوک ما ورته وی بعد 3 ليالي پس د 3 شب روز 3 ورځې پس ما ته وی چې تا ته پته لګي دا سړی څوک ما ورته وی الله ورسوله اعلم زما دا علم نه برابر د سائل په باره کې چې کوم علم دی د الله او د الله رسول علم په باره د سائل کې سره برابر دا څنګه چې په ټول امور کې د الله او د الله د رسول علم برابر وتجريدو كنا نقول تاسو يعلمكم معالم دينكم دلائل دينكم ومسائل دينكم ايش كنا قبل وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فاتاه رجل فقال يا رسول الناس ظهر لاجلهم تشريف فرعه صحابه کرام ته وسوق تقول بقول كده مسألة وقتنا كده چې زما بیان کوم پسې شو فاتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعض كده لقائه مراد ثواب دي او حساب دي ايش د لقاء مراد هغه بحث دی هغه د مخکې راغی کنه ورپسې قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحسان قال تعبد الله كانك تراه فانك الا تراه فانه يراك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءل قال المسؤول عن ابي انا من السائل ولكن ساحدثك عن اشراطها اذا ولدت لقد ربتها فذلك من اشراطها واذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من اشراطها ب5 لا يعلمهن الا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير وبه قال وقع علم د قیامت چې په کوم ورځ باندې راځي نو په وخت یو هغه پورې معلوم دی چې د جمعې پر ورځ راځي یک دن کې راځي داسې وي لیکن هغه مشخص وقت دا داخل دی په هغه امور خمسو کې چې الله رب العزت نه علاوه په هغه باندې بل څوک نه پیږي وهو الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت اوس کته وایي نن خو پیشن کوي ورته ځان د باران کې الرسول مولانا صاحب کی ورته خوشخبری پنځه میاشتې مخکې واورول شي څلور میاشتې مخکې چې الله رب العزت تعالی نرینا یا ماده اولاد درکوونکي پورا یو ما فوق الاسباب دي او یو ما تحت الاسباب دي دا خو ټول د اسبابو د لاندې دي کنه د اسبابو د لاندې خبره خو نه کوي دې کمره کې د سړي کینی یو کو کمره کې کینی کوټه کې کینی دې بیا و چې هغه باران په سال نه یا
یو بنده ته وګوري او هغې ته دې ووایي دا چې دغې دا به نرینه به حامله ویني او ورته وایي چې هلکه دا به نرم اولاد دی یا اولاد ده دا ټول د آلاتو او د اسبابو نه ثابت شده خبرې دي او تا ته بیا بیانوي لکه اوس مولوي صاحب تاسو دلته ناست یې دلته ناست یم زه تاسو وینم ولې ځکه زه عالم الغیب شم یا په دې آیات کې څه نقص راغی نه ما خود د آلاتو او د اسبابو په ذرایع سره زه ستاسو په حالت باندې مطلع کېږم پېژنئ یو پیر صاحب ته چا ویلي چې زما به هلک کېږي وجینی نو هغه به ورته وایي لړکانې لړکي لړکانې لړکي مطلب دا دی کوم هغه شي زه به ورته وایم چې لړکا نه لړکي ما ورته ویلي وایي کوچنی وشي ورته به وایم چې لړکا نه لړکي او غریب کار اسه بوسو کې وګورلې دزه ورته چې لړکا نه لړکی نه لړکا نه چې نو ما فوق الاسباب چې کوم علم ده دا علم غیب دی دا مختص الله رب العزت وبه قال حدثنا سهل بن ابي صالح ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح بن ابي صالح النروي قال حدثنا علي بن مسرز عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان معرفه القلب وقول باللسان وعمل بالاركان قال ابو سعيد قل هذا الاسناد على مجنون لبراء دې کمال ایمان خبره دي چې کامل ایمان د چا عبارت دی دا د تصدیق قلبی نه دا اقرار لسانی نه د عمل بالارکان دا د نفس ایمان خبره نه کوي نفس ایمان خو عبارت دی اصل ایمان عبارت دی دا تصدیق نه او لا یزيد ولا ينقص او وی دا حدیث باندې ډېر راځي شوی دی وی دا حدیث موضوعي دی او وی دې کې د ابو سلط راوي چې دی کنه وی دا ضعیف دی امام ابن الجوزي رحمه الله فرمائي لا يجوز الاحتجاج به تشبه دې ولې دا حدیث ضعیف دی او کو بالفرض دا قابل استدلال شم دې دا کې د نفس ایمان خبره نه کوي دې دا کې د کمال ایمان خبره کوي په دې کې پرون بحث شو او دې کې دا سند دی وي ګدا سړی په یو لیونی سړی باندې وي نو ممکن ده چې الله رب العزت ای ولا سور کې شفا ورکړي ځکه دې کې سړي دې کې ټول هغه د اهل بیت غلوی اشخاص شخصیات دي بشته ممکن ده چې الله رب العزت دا د نمونو په برکت سره هغه شفایات دي دا ابو سعد راوي او دا ضعیف دي دا ضعیف راوي دي او دې د میلان چاته شیعه طرف ته وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد وجابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه وقال لجاره ما يحب لنفسه لا يؤمن احدكم تاسو کې یو تن مؤمن نه دی په ایمان کامل سره تاسو کې یو تن کامل مؤمن نه دی لکه حتی تر دې یحب چې دی خوښ کې د اخی د پاره د خپل ذات د خپل رور یا راوي د شک دی چې علیه الصلاة والسلام لجاره ویني کو لاخی ویني ما هغه څه یحب لنفسه چې ځان د پاره چې کوم څه د ځان لپاره خوښه نه هغه د خپل رور لپاره خوښه نه دا چې د ځان لپاره ویم چې زما بچی د عالم شي او هغه د محقق او مبتدي شي جلسو ته نه پرېږدم او تا ته ویم چې راځئ چې پې ورځئ راځئ چې جلسې نه د ایمان تقاضا دا چې د ځان لپاره څه خوښوم نو پکار دا دی چې بل طالب علم لپاره ځان لپاره حکم دا چې زما بچی کامیاب وي هغه مشغلي دي ورځي په سر په نحو باندې پوهېږي په دې څیزونو قرات د قرآن دی په طریقې کامل سره نو پکار دی تا لپاره ځان لپاره نه خوښوم چې زما بچی دا سبق نه پټ شي او زنده‌باد مرده‌باد چلوي نو تا لپاره مې نه خوښوم خو تا لپاره حکم د دې حدیثه بیا باندې عمل کوونکی نه ما لا يؤمن احدكم هغه تن پتا چې کامل مؤمن نه دی دې کې نفي د نفس ایمان نه ده بلکې نفي د چا ده د کمال ایمان بشکره کړه دا تعبیرات چې نه کوي مطلب دا دی چې زموږ استادان وایي او پر هم دي چې هم د دې حدیثونو چروان دي مخکې لاندې او باندې موږ نه یو یعنی شي حل کوو اوس بس کې چې اوس ځان لپاره دا چې اوس په کومه سره لپاره نه کومه یو هغه خصوصي ده
دا حالاتو د مقتضا مطابق وزه ځان لپاره څه خوښوم ځان لپاره یو کتاب درس خوښوم ځکه چې دا ټول کتابونه ما پړو کړي لیکن ته مبتدي مدرس یې تا لپاره دا خوښوم چې ته د 15 ګنټې ټولې په درس کې مشغول یې دا خو د وخت او د حالاتو په مناسبت سره یا زما کتاب ګران د ځان لپاره یو کتاب خوښوم زما قوت کم د ځان لپاره لږ کتاب مطالعه خوښوم ته نوی مدرس یې ته صلاحیتونه استعداد قوتونه دې مضبوط دي ستا دا جوړول هم دا وخت هم تاله برړې دي دغه نه وایم عام حالات وایم لا یؤمن احدکم دلته نفي د نفس ایمان نه ده دلته نفي د کمال ایمان وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وبه قال محبت بدو قسمه دي بس دا تاسو ویل محبت بدو قسمه دي المحبة على قسمين تبعية وعقلية لذلك لا يؤمن احدكم احب محبت كم محبت مراد دي عقلي محبت تبعي محبت منه تبعي محبت کی گمانه اوپر نیچے شي افراد تفرید شي نو زه پای کی غیر لما اختیار نشته الله رب العزت د کرم نه د امید دي چې زما به غلط نه وي ځکه د محبت نه مراد محبت عقلیه ده محبت عقلیه چاته وي هغه محبت دي چې د کوم یو شخص د کوم یو ذات به صفات کمالات زما مخې ته راشي زه بیا هغه سره مینه کوم زه هغه سره بیا محبت کوم دې ته محبت عقلیه وایي دا حدیث کې چې دی نو دغه محبت دی مراد چې هغه سړی مؤمن نه دی چې د چا په زړه کې محبت عقلیه باطل دی لکه مولوي صاحب دا حجامه وګړه کار دی په سړی ویلي کوي ستړي سړی کې منډي خو سړی ورسره مینه کوي محبت لري هلکه شابه پیسې ورله ماته حجامه ځکه دته پته ده چې دې حجامه کې دا صفات دي دا کمالات دي دا خدای دو دې کې نفي دا اصل ایمان دا او د محبت نه محبت عقلي مراد دي تبعي تبعي مراد کما ستاپ لا په یو سړي کنځل کې چې ته په ځات دی یو سړي گزار وونه ته ورته اجازه بالله کنځل کې او خدای نه خاص دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې چا څوک ګستاخی کړه ته په ځان قرباني کوه په قرباني زموږ استاد محترم راغلی نو دې کې یو خبره کوله هغه مفتي محمود شخص والد محترم شاعر او مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه زوی حضرت مولانا زکی کیفی ډېر خپل شاعر هغه وی زمونږ انارګله کې دا وی دکان دی غالبا دکان یاد کې یا کور یاد کې ماخام دې کې بل ټول شعرا راغله او انت بلاس کب شپ په لګو نو یو وکیل دا وکیلان عموما داسې دهری پسند بندگی دهریت طرف ته مایلات لري دین ناس دګری دي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې مستحق وکړ هغه بی دینه چې وکیل هغه پاسې او په سړی د غریبان نونی وو یو ټوله ورکا چې ظالما زمون په ژوند کې یو د ایمان هغه سروټ کا چنګاری پاتې چې محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نو هغه ته زمون د ژوند سکه او باسي نو او ایمان او محبت تبعی کې نو ان شاء الله چې مؤمن وي کامل نو هغه محبت با تبعي دا بزيات لجا سره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وابو معاويه عن وشان ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ترتيج تاسو ایمان وروړي اني به جنت ته داخليږي دا څنګه ویل شي چې جنت ته په اوله او حواله کې نشه داخلي تر څو چې تاسو کامل شئ یا تاسو وایئ چې مطلقاً جنت ته داخله ممنوع ده بغیر د ایمان او ولا تؤمنوا او کمال د ایمان کې تاسو ته کله نصیبږي تحابو چې کله د یو بل سره محبت وکړي و تاسو ته هغه څه خیر چې هغه اختیار کړي محبت بم د یو بل سره نور زیات شي ويقول يا رسول الله وخا وزاد سلام عام سلام ديرك يوم انت سلام ديرك نمنا مصافحي كو وأقول سلام لكم
لازم نحكي سلام على سنة طريقة سنة تجارستو أنا مصافحة أو سلام من داسكه تجابا نت سلام أجري جاء سلام سكي موري وبالفرض دا سلام واجو قدومر بس أواز سلام چی أغلى نريده نتا با سلام پر حكم بني عمل لك और मंगा उम्मान इंतजार गुज़िस्ता इंतजार कुम तज़मा इंतजार नो चित्ते अस्सलाम वालेकुम नज़र में अस्सलाम वालेकुम नो सलाम सुन्नत मा मदा कुत्ता मदा को वाजिब पता पाते शो वाजिब कमा ना अलबादी बस बिसलामी बनी मिल के बस क्या सलामों को उस आगा बस के जवाब करो وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله النميري قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة بن عمش قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. أعطيك ما تستميلوا سوق مستحيل بذا قتال المسلمان نداء بعربان محمود يا محمود کا فضل اور تشدید اور زور بعد يا دا کچھ دا عمل کفری مسلمان وجد هذا مسلمان عمل ذاك كافرنا عمل. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له. دنيا چاچ پرې خو دنیا وفات شو دنیا لاړو سچ على الاخلاص پدا سے عام کی چې الله رب العزت په ذات او صفات باندې یقین کو چې الله رب العزت یکتا دی په ذات کې په صفات کې قادر وغیرہ او په اخلاص سره پېښ کړه دا الله رب العزت په ذات او صفات باندې یقین لري او عبادتي او دا عبادتي کې دوا دغدي یا خو ته دغه توحید مراد کا چې کوم توحید په اخلاص لله کې ذکر شو پېښ یاد نه مراد کا نو دا عرف تفسیری کا یا د عبادت نه مراد سواله طاعت مراد چې یو سړی مرشد د دنیا نه رخصت شو په داسې حال کې چې د الله رب العزت په ذات او صفات باندې ایمان او یقین لرونکي او دې بندګي طاعت کوونکو د الله رب العزت و اقام الصلاه و ایتاء الزکات اوس نو چې طاعت کې اقام الصلاه و ایتاء الزکات امراغي د دې کې ور اقام الصلاه و ایتاء الزکات ذکر کړ د وجه د اهمیت او د عظمت الشان د اقام الصلاه و ایتاء الزکات نو مات الله دیو مات دیو مرشي والله عنه راض الله پاک پردن راضي الله پاک پردن سوي خوشاله. قال انس رضي الله عنه وهو دين الله الذي جاء به الرسل وبلغوا عن ربي قبل ارض الحديث واختلاف الاهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في اخر ما نزل يقول الله فان تابوا قال خلوا الاوثان وعبادتها واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وقال في ايه اخرى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه تفسير کوي اے وې دا دین د الله چې کومه خبره مو کړه چې مخکې من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له واقام الصلاه وايتاء الزكاه کوم څه سړی چې د دنیا نه لاړ د الله په وحدانیت باندې معترف وو مقر وو د الله بندګي اطاعت موږ او د سروجي ادا کوونکو وې دا دین دی هغه دین چې رسول ورو وبلغوه رسول رسولو قوم خپل ته د خپل رب د طرف ته قبل هرج احاديث واختلاف الهوى مخکې د دینه چې خلکو پاره کې غلط تعویلات کړي وي هغه سره غلط تعویلات او ځکو نفسانی اختلافات هغه سره یو ځکو دا اوس چې خبرې دي دا زمونږه نفسانی اختلافات دي دا غلط تعویلات دي چې موږ په دین کې داخل کړل او هغه تم جامه د دین پهنو کړه بس دین هغه چې مخکې کوم بیان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا سره ناشنا خبره نه ده او مقصود د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي بطور تصدیق وی دا وی چې فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا اے دې خلق خلع الاوثان پرې خودل بوتان پرې خودل بندگی د بوتانو دا تفسیر د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا خبر معلومیږي چې د توبې لپاره ضروري خبره ده چې ته هغه ګناهونه سابقه معاصي سابقه هغه ته پرېږدي کو بالفرض معصیت ته پرېښي نه وي نو ته
ستا توبه خالصه نه ده ستا توبه نصوحه نه ده ځکه د توبې درې اجزا دي یو د استقبال سره تعلق ساتي یو د حال سره یو د ماضي سره ماضي سره دا چې ته به ندامت او پښیمانتیا کې او د توبې لومبنۍ پوړه چې ده که نه الندامه لومبنۍ پوړه الندامه پښیمانتیا دا ندامت چې ستا په زړه کې راشي نو بس ته د توبې پوړه باندې روان شوې دویمه ماضي کوم یو ګناه تاره شوې ده نو په هغې کې به ځان پښیمانه کوي یا الله ما دا غټه ګناه شوې ده فیسبوک کې مې فحش تصویر کتلو یا الله ما معاف کړه یا اوس دا پښیمانتیا د ذلیل ملامته کول دا د ماضي سره تعلق ساتي حال دا دی چې ته به پرېږدې او استقبال دا دی چې ته به عزم کوې چې په آینده زمانه کې به زه څه نه کوم دا کار به نه کوم نو حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي د صحت د توبې لپاره شرط دا دی چې ته به څه کوې هغه سابقه ګناهونه به پرېږدې دقه ورته ده چې حضرت امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې د ایمان دپاره ضروري خبره دا ده چې ته به براعت کوې اظهار د براعت د ادیانو باطلو نه د ادیانو سابقو نه چې ته پکې مبتلا وي هغې ورته مؤمنې دا د حضرت امام شافعي رحمت الله علیه راغلی او احناف وایي چې نه دا ضروري ده دا چې په اخلاص سره ایمان ولرو په خپله اظهار د براعت وشو راجي وبه قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العوسي قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس مثله وبه قال حدثنا احمد بن ناصر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو جعفر بن يونس عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. دا روایت تاسو ویلې دلته اعتراض راځي چې ما ته حکم دا شوی دی چې ته قتال وکړه خلکو سره تر دې چې دوی دا الله د وحدانیت او زما د رسالت اقرار وکړي دوی لمونځ وکړي دوی زکاتونه ورکړي نو اوس دلته یو اشکال راځي چې بس د دې نه خو معلومه شوه دا خبره چې د کافر سره دوه خبرې دي قضیه منفصله حقیقیه ده هذا العدد اما زوج و اما فرد چې یا به اسلام راوړي او یا به څه کوي یا به ټولو ته ځان برابر حالانکه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون هغه په جواز د جزیه معلومیږي او دا حدیث په ظاهر کې منافی دی دا جواز د جزیه نو دا یو اعتراض راغی نو اوس دلته کې د هغې جوابونه کوي وی الناس کې یو جواب ته وکړه چې دا مخکې د نزول د آیات نه ده حدیث محمول کا قبل نزول الآیه حالت باندې دویم دا ده چې دغه څه ورته وایي د الناس نه الف لام استغراقي معنی بلکې الف لام عهد خارجي تینا والا هغه مشرکین د عرب تینا والا هغه بتپرست د عربو تینا والا چې د هغوی سره جزیه نشته هغوی یا به ایمان راوړي او یا به څه کوي یا سیف دي یا تورن نو الف لام د عهد خارجي لپاره واخله د استغراقي لپاره واخله یا ما ته حکم شوی دی چې زه قتال کوم د خلکو سره تر دې چې دا خلک ګواهي وکړي د چا یعنی اسلام وروړي یا اسلام وروړي صراحتا یا ما يؤديه من الاسلام یا التزام وکړي او یلتزموا ما يؤديه من الاسلام هغه سره جزیه ده په هغې کې لږ تعمیل کوي چې اسلام وروړي یا استسلام وکړي ومني هغه څیز چې دوی لره څه وکړي اسلام ته نږدې کړي ګوره چې دا کافر ستا په معاشره کې ستا په وطن او کلي کې او ستا حسن اخلاق جزیه ورکوي ستا حسن اخلاق هغه محسوسوي وینې انصاف وغیره د دې په خپله به مجبورېږي په چا باندې په وروړلو د اسلام باندې دا یو خبره وه ویقیمو الصلاه او دوی لمونځ کوي بعضې علما د دې نه استدلال کوي چې هلکه قتال کول شته په چا کې هم په هغه صورت کې چې سړی مؤمن مسلمان دی خو چې تارک د صلات دی د قتال به ورسره کوي لکه دا رایه د حضرت عبدالله بن مبارک او د حضرت اسحاق بن راویه او یو روایت د حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه چې کوم یو سړی تارک الصلات وي نو یقتل خو ردة نه حدا حضرت
حضرات ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمایي چې تارک الصلات په دوه قسمه دي یو استخفافا دي او یو تکاسلا دي نو کو تارک الصلات استخفافا وي نو بالاتفاق دي مرتد دي او يقتل ردة دې څه دا کوله او کو بالفرض تارک الصلات هغه تکاسلا دي نو لا تقتل ردة اوس حضرت امام شافعی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دیبا لا يقتل ردة بل يقتل حدا دا حد او سزا له چاره د ترک صلات باندې او احناف جنا قتل کیږي بنا دې بچیر کې واچه تر دې چې یا دې تو مطالب شي یا با شرک مندار شي پښې لیکن قتل کیږي بنا دې کې هو یو ګور کړه چې وقاتل الناس ودا حکم شوی د قتال کولو د خلکو سره نو جواب د دې ته دی چې دلته حکم د قتال د جګړې دی د قتال بیرسیز دی قتل بیرسیز دی قتال د جانبینو نه قتل نه چاره د یو جانب نه دا مسکو ډیره غټه خبره ده دا اذان احناف رائے دارا چې په ترک د اذان سره به څه کیږي قتال با کیږي چې یو کلی والا متفق شي چې موږ کو اذان نو حاکم به په داوی سره قتال او جګړه وکړي تر څو پورې چې اماده مجبور دي په دوباره اذان کول باندې ورپدې وبه قال حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحليم بن مروان عن شارب بن حوشب عبد الرحمن بن غرب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وبه قال خبر دا چې دا رمضان ذکر پکې ونشو نو وی الکا وی ممکن نه چې لا فرضیت د رمضان نور غری نمبر 1 نمبر 2 وی ويقيم الصلاه کې عبادت بدنیه راغله او ويؤتوا الزکات کې عبادت مالیه راغله نو په حج نشتا نو هغه په دې کې ذهني تور باندې داخل دي حج په کې نشتا نو بعض علماء وایي چې نه کفار مکه قائل د فرضیت د چا د حج نو ځکه په دا ذکر دي وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال انبانا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان على ابن بن عباس رضي الله عنهما وعنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي الاسلام وبالاسلام نصيب اهل الارجاء واهل القدر وبه قال حدثنا ابو الرحمن البخاري وسعيد بن سعد قال حدثنا الحيث بن خالد قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابي هريره بن عباس رضي الله عنه قال الايمان يزيد وينقص دغه دا محمول کا پچا باندې په اصل ایمان باندې نه په کمال ایمان باندې چې کمال ایمان کې کمی بشي راځي بشي فکر کامل ایمان او دا حدیث دا ضعیف دی پدې باندې ډیر لږه شي دي بعضي خلکو پدې باندې قول د وضع کړی دي دا حدیث خالد دی ضعیف نشي او قابل استدلال او قابل حجت شي دا په نفس ایمان باندې نه دا په کمال ایمان باندې محمود جوړ دي وبه قال حدثنا ابو الرحمن البخاري قال حدثنا الحيث قال حدثنا اسماعيل بن حديث بن عثمان بن حارث يظن عن مجاهد بن ابي الدرداء رضي الله عنه قال الايمان يزداد وينتقص ایمان کمی کو جاتی کہ اللہ نے کامل ایمان نصیب کی اللہ رب العزت زمین راضی شي اللهم صل علی محمد